سیاسی ماحول ګرم دی او تاسو به وګورئ چې هر سړی میدان ته روتی دی او نن دا فضا دی کاکا ووایي چې دا فضا داسې ښکلې ښکلې ښکاري را روان وخت زمونږ دی د اقتدار زمونږ دی انشاءالله دا د حیات خان د وخت نه دا څیز را روان دی او انشاءالله راتلونکي وخت هم زمونږ دی زمونږ مخالف فت چې دی نو هغه مسایلو سره دی جی زمونږ پاټو سره مخالفت نه دی هغې پیشه د هغې کار پیشه زمونږ دشمن چې دی مسایل دی جی مونږ مسایلو پسې روتیو هغې حل کولو به دغه کوو وختي کاکا شعرونه ویلو زما ذهن کې یو شعر راغی چې دا زمونږ دستور دی چې په وینو کې منزل وهو یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو انشاءالله راتلونکي وخت د آفتاب احمد خان شیرپو دی او دا اوس نه مبارکې در کوم جي دا اوس نه مبارکې در کوم جي چې دا رومبې سرپرایز و دا اوس چې کومه جلسه وکړه په ګډ تعداد باندې دلته راغلي دي دا رومبې سرپرایز دی دا پیر په ورځ بل سرپرایز دی د هغې نه پس بیا بل سرپرایز دی او تر الیکشنه پورې به زموږ هره دویمه ورځ یې سرپرایزونه وي دوی ته دا بیا سره واده ده چې الیکشن چې راځي نو دوی به ټول به ډېر حیران او پریشان وي چې یار دا کوم سرپرایزونه دي انشاءالله دا ټول ماحول به بدلي الیکشن نه 5 ورځې مخکې به دوی خپله دا ګڼلي چې دوی بایللې ده او آفتاب احمد خان شیرپو خان را روان دی انشاءالله زمونږ منشور ډېر واضح دی زمونږ مسایل دي د بجلی مسله ده د ګیس ته د تعلیم د صحت ته جي مونږ به په هغې کار کوو مونږ چې دلته ولاړو په شب قدر کې هم د شب قدر خبره کوو جي ټولو پاټو وال لګیا دي جي خپل منشورونه چې کوم څه منشورونه را روان کړي دي خو یو پکې د شب قدر د مسایل د تحصیل شب قدر د مسایلو خبرې نه کوي نه دعاوي خبره کوي نه د عدیزو خبره کوي نه د لزاق قوم خبره کوي نه د 25 دهات خبره کوي مونږ چې دلته ولاړ یو مونږ خبره د مسایل کوو او مونږ پارټۍ دا ثابته کړې ده چې دلته چې کوم عمر مسایل حل کړي دي موږ دې قومي وطن پارټۍ حل کړي دي او راتلونکي وخت کې به زموږ نه بغیر دا بل څوک نشي حل کولی انشاءالله او راتلونکي وخت کې به مونږ ته ثابتو تاسو به وینئ انشاءالله او راتلونکي وخت زموږ وي او موږ به یې ته ښوو چې د شب قدر تحصیل شب قدر نقشه ترقي په دغه باندې به دا د دې نقشه به موږ بدلو دا کوم حالات چې دي دا به بالکل بدلي انشاءالله دې لپاره زه خپل یوت ته وایم چې دې کې موږ سره مرسته چې دا اوس هم کوم یوت موږ سره ولاړ دی او نور یوت ته وایم چې راتلونکي مستقبل هم د یوت دی او دا سیستم هم د یوت په لاس موږ چلو د دې ټول پارټیسپیشن پکار دی په هره شعبه کې ځکه چې راتلونکي مستقبل کې د دې غټ کردار دی او انشاءالله دا یوت زموږ مستقبل دی او موږ به دا یوت راوچتو انشاءالله د PK 66 نه 24 یوت به موږ راپاسو انشاءالله او په یو ملاتړ کوو به انشاءالله ټایم د مونځ دی دا مشران به خبرې کوي خو زه دلته تاسو سره په دغه باندې ټولو مشرانو ته ډېره مبارکي ورکویم په دې دغه کامیابه جلسه باندې ډېره مننه الله عزتمن کړي